مصیبت دا دی چې اکثر حج له خلک ځي که نه نو څوک دکاندارانی د دکان نه پاسې نیغ روان شي، څوک زمینداری قلبه پرېږدي نیغ روان شي، څوک نوکري دفتر نه چټي والی نیغ روان شي. نو نه مسائل زده کړي نه چېرته سفر زده کړي. ښه دا ده چې حج له ځای نو یو 10 ورځې مخکې تبلیغ کې لاړ شي، دا ورته رښتیا وایي. او که 40 ورځې لاړی خو ډېره ښه ده. تبلیغ سره 2-3 صفته به درکې راشي. یو خدا د سفرونو سره به بلد شي، دویم د خدمت ماده به درکې راشي، دریم دا ده چې د عبادت صحیح کېدو فکر به در سره راشي. او که دا نشئ کولی نو هلته تبلیغي بزرګان چې کم حج کوي هغوی سره حج کوي. نو هغې فایده به دی چې اکثر اول د هغې ډېره تجربه یې حجونه یې کړي څو ځله، نو په صحیح طریقه به حج وشي. دویم دا ده چې اوقات به د ټول په عبادت کې او په ذکر کې ولګي، د بازارونو د ګرځېدو نه به خلاص شي. سړی چې ځان سره فکر وکړي چې د دې ځای نه زه ځم او 1,00,000 روپۍ پورې زما لګي، 1,00,000 ته واسه ده خبره. نو یو مقصد لازم چې مقصد خو صحیح وکړم که نه. دا سودا غشتل، کپړې غشتل، دا خو مقصد نه دی. او دا د سړي حج خرابوي. حج په دې ګناه نه ده، خو حج خرابېدل په دې دي چې د ده ټول فکر هغې ته شي. د حج نه مخکې شي ماله حج وکړې، فارغ شي، کور ته راځئ نو بچو لا غشتل، ټبر لا غشتل، دا ښکلې خبره ده دوستانو لا. خو چې پیسې در سره زیاتې شي قرض نه، او چې مخکې والی نو په مانځه کې به دې فکر وي چې یاره ګران مې اخیستې دي کاردان. دا فکر به چې رسوم به څنګه، دا فکر به چې دا بچه له ورکوم که بندار له ورکوم نه هغه بله خفه کېږي. نو ټول ذهن به دې ګډوډ. او دا ما لیدلي دي هلته کې، ځکه ما هلته څه وخت تېر کړی. دا خلک په کمښت دی. زمونږ د کلي یو حاجي صاحب راغلو، ډېر ښه سړی، اوس وفات دی خدای وکړي. چې راغی مدینه منوره کې اول زمې تپوس کو چې هغه به کوم ځای ملا بهادر، چا ورته وایي هغه مازدیګر راځي د یونیورسټۍ نه. زه رالم، ما ته وایي ما سره سامان دی چې ځان سره سنبال کړي، د حج نه مخکې راغی. بیا حج نه وروسته نو هغه بستره مې د هغه یوړه دومره ډکه وه د دې سامان، زړه هغه مشر اوسه مې ورته ویلي نه شو، خو زړه کې مې دې عاجزان څه په هغه مخته کړی. دا دې څه وکړه؟ خطان څه شی وانه یو هغه فکر ممبر. دویم دا که پیسو ته د بیا ضرورت پیښ شي نو بیا به څه کوي؟ ناجوړه شي سړي نه پیسې روکې شي، او دا واقعات راځي په ګڼه ګوڼه کې. نو پیسې به در سره نو چې کوم مقصد دی او څه دپاره تلې هغه ښه په ښکلې طریقه وکړه، ځان فارغ کړه چې راځې نو بیا په مکه کې هلې که په جده کې هر شی میلاویږي او ارزان میلاویږي.